د بېنظیرې د روپو لپاره به خپل اهلیت څنګه چیک کوئ اکه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي ځکه ځینې کسانو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو دوباره اندراج کړی دی هغو ته دا هم پته نه لګي چې په راتلونکي وخت کې به دې ته دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی هغو ته هم دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي نو زه چې د کومه طریقه ښیم که په دې طریقه باندې تاسو خپل اهلیت چیک کوو تاسو د دې پروګرام دپاره اهل وئ نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي د دې نه مخکې به موږ په 8171 ویب سایټ باندې چې د خپل روپۍ چیک کولای لکه 8171 به موږ په ګوګل کې سرچ کوو هلته کې به موږ خپل اهلیت هم چیک کوو او روپۍ به هم چیک کولای نو چې موږ به اهل نو موږ ته به دا روپۍ میلاوېدلی اوس 8171 کوم ویب سایټ چې دی هغه بند دی بند دی نو اوس تاسو خپل اهلیت چې دی دا نشئ چیک کولی خو د هغو له طرفه یوه بله طریقه ده په هغه طریقه باندې تاسو چیک کولی شئ ځینې کسانو خو ویډیوګان کړي چې په دې طریقه باندې تاسو خپل اهلیت چیک کولی شئ خو هغه ټول پیک دی یا پیک دا دي چې د هغو کوم ویب سایټ هغو ځان خپل ویب سایټ جوړ کړی په هغې کې تاسو خپل شناخت کارت هر سره ورکړئ ستاسو ډیټا هم هغو ته لاړه شي بل لا چې هغو تاسو له کم معلومات درکړي دغه معلومات مکمل غلط دي مکمل غلطي که سکور تاسو چیک کوئ نه سکور هم غلطي که تاسو ته اهل ووایي نو هغه اهلیت چې دی دا هم غلطي خو دا د هغو له طرفه دی لکه کم چې د بېنظیرې انکم سپورټ پروګرام کوم ویب سایټ دی دا د هغو له طرفه دا طریقه راغلې چې په هغې باندې تاسو دا خپل هر څه چې دی دا چیک کولی شئ دا زموږ خپل ویب سایټ نه دی او کوم کسان چې ویډیوګان کړي دا د هغو خپل ویب سایټ دی نو په دې طریقه باندې تاسو خپل اهلیت چې دی دا چیک کولی شئ تاسو به اهلیت څنګه چیک کوئ زه چې کوم ویب سایټ کولوم نو د دې ویب سایټ لینک چې دی دا به زمونږ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې په یوټیوب کې به مظلومیار سپیک چې دی دا به سرچ کوئ چې څنګه یو مظلومیار سپیک سرچ کړو زمونږ د یوټیوب چینل به راته راشي په هغې کې به دا ویډیو ګوره د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته دا لینک چې دی دا به تاسو ته میلاویږي څنګه تاسو په لینک باندې کلیک کوئ نو دې سایټ ته به تاسو ته ښکارېږي تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي څنګه دا مخ کولاو شو نو په دې کې به تاسو ته دا نوټیفیکیشن چې دی به دې مخ باندې راغلی نو دا به داسې کینسل کوئ دا د دې لپاره راغلی دی چې دا دغه نوټیفیکیشن دی د هنرمند پروګرام دی نو د هنرمند پروګرام رجسټریشن چې دی هغه هم تاسو د دې ځای نه چې دی تاسو کولی شئ نو هنرمند پروګرام کې خو یو څو ضلعې شامل دي هغه کسان د دې نه رجسټریشن کړی چې په نوټیفیکیشن کې تاسو لا ضلعې هم درکړي خو موږ چې دی اهلیت چیک کوو نو د هغې لپاره بیا تاسو دا سپینه پټه او شنه لیکل چې دي دا به ځان سره ووایي په دې سکرین به تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره ووایي نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي چې څنګه دا مخ کولاو شو نو په دې مخ کې چې دی تاسو له 3 خانې درکړي دي 3 خانې درکړي دي نو اولنۍ کومه خانه چې ده په دې کې به تاسو د شناخت کارت نمبر چې دی ور به د هغه زنانه به ور چې کومې زنانه رجسټریشن کړی په کم شناخت کارت باندې کړی نو هغه شناخت کارت چې دی هغه به د له پاسه خانه کې ور واچوئ لاندې منځنۍ خانه چې کومه ده امیدوار یې لیکلی دی نو په دې باندې به داسې زور وکړئ په دې کې تاسو له دا اپشنونه چې دي دا درکړي دي په دې اولنۍ باندې خدای نه خره لاندې له بیا 3 درکړي دي یو یې خود لیکلی په اردو کې بل چې دی بچ چې لکه ستاسو بچي چې کوم دی هغه به ورپسې پسې خاوند دی دا خو د هنرمند پروګرام رجسټریشن دی تاسو د دې ځای نه د هغې رجسټریشن کولی شئ خو اهلیت طریقه چې دی دا راته ښیم نو خود چې دی دا به نښه کوي چې کومه زنانه خپل اهلیت ګوري دا یوه نښه چې دا به دلته وکړي خود چې دی دا به ووایي لکه زه به خپله باندې نو دغه چې دی دغه به ووایي بیا لاندې دا خانه چې ده په دې لاندې خانه کې به تاسو دا کوډ ولیکئ لکه څنګه چې موږ په 8171 باندې خپل کوډ لیکلو لکه دا په دې کې 4960 کوډ لیکلی دی نو دا 4960 کوډ چې دی دا په دې خانه کې چې دی په دې کې به ځان سره ولیکئ چې څنګه دغه کوډ تاسو په دې کې ولیکئ نو لاندې به بیا تاسو ته راشنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي چې څنګه دغه تاسو ووایئ نو تاسو ته به ورپسې مخکې چې دی یو پارام راشي که تاسو ته هغه پارام راغی نو تاسو به د دې پروګرام دپاره چې دی تاسو به اهل یې که تاسو ته پارام رانغی او له پاسه د تصریح لیکلې رالی نو بیا تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل نه یې لکه د بېنظیرو د روپو لپاره تاسو اهل نه یې بل لا که تاسو ته هغه پارم راغی نو هغه پارم چې دی هغه تاسو ډکولی شئ د هنرمند پروګرام دپاره چې ستاسو بچو ته هم په هغې کې هنر ښوولی کې لکه ستاسو بچو ته هم ښوولی شي او ستا خاوند ته چې دی هغې ته هم دغه هنر چې دی دا ښوولی شي د هنر دپاره کم کم شیزونه دي په هغې باندې جدا ویډیو چې دا هغه هم زموږ شته او په راتلونکي وخت کې بله ویډیو چې دا هغه پرې هم جوړه کړو نو په هغې کې تاسو خپلو بچو او خاوند ته چې دی هنر چې دی هغه پکې تاسو هم زده کولی شئ چې هغه به تاسو ته د حکومت د طرفه بالکل فری چې دی هغه به زده کېږي او د هغې سره کېدی چې وظیفه هم ورکوي خو هلن ساعت دا پروګرام چې دی نه دی شروع اوس رجسټریشن دی او په یو څو ضلعو کې دی نو هغه هم کولی شئ نو د دې ځای نه تاسو خپل اهلیت چې دی دا چیک کولی شئ که تاسو ته څه مسله رانله او ډایرکټ په ارام کولاو شو نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ میلاویږي او که مسله راته راله نو بیا راته په راتلونکي وخت کې به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي